بسم الله الرحمن الرحیم. د علم تجوید په بیان کې روان یو چې دا تجوید څنګه علم دی هغه خبرې وشولې. تجوید څو ارکان دي، د تجوید څه فایده راوځي، ثمرې څه راوځي، حکم یې څه هغه بیان شوی دی. اوس دا نن دویم باب خبره کوو، باب نمبر 2. نو دې کې دا دی چې دا تجوید ولې اهم او ضروري دی. دا تجوید چې دی د دې د فرضیت او واجبوالی د څه نه ثابت دی. نو موږ چې کوم یو دینی کار کوو او دا موږ دا وایو چې دا د خدای د طرف نه دی، د نبی علیه السلام د طرف نه دی، نو د هغه شیز به موږ په شریعت باندې ثابتو. او د شرع 4 دلایل دي: قرآن دی، حدیث، اجماع، قیاس. نو په دغه ترتیب باندې دا واحد دا یو داسې فضیلت والا علم دی چې په دې 4 باندې ثابت دی. که په دې 4 کې په یو خبرم یو شی ثابت شي، په یو دلیلم، هغه موږ هغې ته شرعي کار وایو، دینی کار ورته وایو، د ثواب کار ورته وایو. اوس دا تجوید دی، دا موږ په 4 دلایلو باندې ثابتو: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. نو اول نمبر دا درس نمبر 7 یا 6 به دا جوړ شي. نو اول قرآن مجید دی. د قرآن مجید نه موږ تجوید څنګه ثابتو؟ د ډیرو آیاتونو نه ثابت دی، د دې واجبوالی او فرضیت چې دا ډیر ضروری دی. نو اول قرآن مجید کې د دې آیات نه سورة فرقان کې ورتلناه ترتیلا، ورتلناه ترتیلا، ونزلناه ترتیلا. دا قرآن موږ د ترتیل سره نازل کړی. ترتیل څه شی دی دې باره کې خبره کومه. دغه ځای سورة مزمل کې ورتل القرآن، دلته په امر راوړو ورتل، او تلاوت د ترتیل سره وکړه. ورتل، نو د ترتیل معنی ده په لغوي معنی ده خوب ټهر ټهر کر پڑھنا، ښه په مزه مزه ویل. نو دا اصطلاح ته بلاړ شو، د ترتیل د معنی اصطلاح ته بلاړ شو چې قاریانو د ترتیل نه څه مطلب اخیستی دی. نو د ټولې دنیا چې کوم علما دي، قرا دي، هغه د ترتیل نه مطلب د علی رضی الله عنه قول اخلي. علی رضی الله عنه ته صحابه را جمع شو چې حضرت د ترتیل څه معنی د خدای پاک خو ترتیل سره قرآن وایه. نو هغې ورته وفرمیل الترتیل هو تجوید الحروف و معرفة الوقوف. ترتیل د 2 خبرو نوم دی: د حروف تجوید کول او د وقفونو پیژندل. نو تجوید د 4 خبرو نوم هغه مخکې شوي دی: مخارج، صفات لازمه، صفات عارضه، په خولې محنت. دا د تجوید مطلب دی او د غیرې. نو د ترتیل تعریف علی رضی الله عنه کو چې تجوید او وقفونه. نو د تجوید سره قرآن د دې نه ثابت شو، د علی رضی الله د قول نه ثابت شو چې قرآن د ترتیل سره ویل لازم دی. بل ځای کې بل آیات دی: الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. وی دا مسلمانان هغه خلک دی آتیناهم الکتاب، دی لما قرآن ورکړی دی خدای پاک وی، خو دی دا تلاوت د دې قرآن داسې کوي، یتلونه تلاوت د دې قرآن داسې کوي حق تلاوته، چې قرآن له خپل حق ورکوي. نو بیا د دې حق تلاوته نه به تجوید څنګه ثابتېږي؟ نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې حق تلاوته، تلاوت له چې سړی په کوم شیزونو حق ورکوي، نو هغه 3 شیزونه دي: عقل، زړه او ژبه. یو انسان به تلاوت له حق په 3 شیزونو ورکوي: په عقل، په زړه او په ژبه. نو د عقل کار به پکې دا دی چې په عقل باندې ته تلاوت له حق ورکوي، نو عقل به دا کار کوي چې معنا او تفسیر به صحیح وباسي، نو تجوید ته نه ثابتېږي. او د زړه کار دا دی قرآن له حق ورکول، د زړه کار دا دی چې قرآن کې کم احکامات دي هغه ومنې. خدای پاک وایي اقیموا الصلاة، جی بس کوم مونځ کوم، زکات ورکوم، د دې شیزونو نه منع شه. خدای پاک وایي بس جی بس منع شوم ته. دا د زړه کار دی، اطاعت او نصیحت قبلول د زړه کار دی. نو تجوید نه ثابتېږي، بندگی ثابته شوه خو تجوید نه ثابتېږي. او د ژبه، په ژبه هم قرآن له سړی حق ورکوي تلاوت له. نو د ژبې کار پکې تصحیح الحروف، حروف به صحیح کړي. نو د حروفو د صحیح کولو دپاره په دنیا کې علم راغلی د علم تجوید. نو چې تجوید دی وکړه، نو د ژبې په اعتبار سره د قرآن له حق ورکړه، نو د دې نه د حق تلاوته نه تجوید هم ثابت شو. د قرآن نه مونږه اوله حصه چې کومه وه، اول دلیل
چې قرآن نه موږ تجوید ثابتو نو دا بېشمار آیتونه دا 3 آیتونه په مثال کې موږ راوړل